نو الله پاک د مؤمنانو صفت بیانی چې الذين دا ها کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې. نو ایمان بالغیب معتبر دی چې په غیب باندې د چا ایمان دی. د غیب نه څه مراد دی؟ غیب هر هغه څه ویل شي چې انسان په خواص خمسو سره نشي معلومولی او په عقل سره هم بغیر د دلیل نشي معلومولی، دې ته غیب ویل شي. لکه څنګه لکه جنت ته دوزخ ته دا موږ لیدلی نه دي، په سترګو لیدلی نشو، په پوزه د جنت خوشبوئی بوی کولی نشو، په غوږونو باندې د جهنميانو هغه چغې د جنتیانو خوشاله اوریدلی نشو، په ژبه باندې د جنت هغه نعمتونه سکلی نشو، او په عقل سره هم نشو معلومولی بغیر د دلیل نه. نو دا غیب زمونه پکې. غیب څه ته ویل شي؟ چې په خواص خمسو په سترګو په غوږونو په ژبه په دې سره هم انسان چې کوم دي نشي معلومولی او په عقل سره هم بغیر د دلیل نه نشي معلومولی، دې ته غیب ویل شي. نو الله پاک فرمایي چې هغه خلک متقیان نشي ایمان لري په غیب باندې. نو ایمان په غیب باندې په پټو سيزونو باندې راوړل دا معتبر دی. او که یو سړی چې کوم دی جنت او جهنم وویني نو دې ته بیا ایمان بالمشاهده دې په خپل سترګو باندې ولیدو، نو دا معتبر نه دی. لکه په ځانګدن کې یو کافر دی او دلته چې کوم دی فرشتي راشي دې په دغه ټیم کې بیا ایمان راوړي دې ارس ویني، خو دا د ایمان معتبر نه دی. ولې؟ د په خپل سترګو باندې ولیدل. او موږ اوس ایمان په پټو سيزونو باندې راوړي، نو ایمان په غیب باندې راوړل دا معتبر دی. او ایمان چې تکله یو شی ویني او هغه باندې بیا ایمان راوړي دا ایمان بیا معتبر دی. قبر کې به فرشتي راشي او دا کس پکینی، دو فرشتي راشي دا کس کینی او دا تفوس کی مر ربک ستا رب څوک دی، ما دینو کستا دین څه دی، او من نبیو کستا پیغمبر څوک دی. نو دغه ټنګ بیا منی، خود دغه ته منل بیا معتبر نه دي چې موږ نه دي لیدلې او موږ آمنا وسلمنا، موږ د ایمان راوړې دي او موږ چې کوم دی منلې دي چې موږ لیدلې نه دي موږ یې منو دي چې کوم دی ایمان ویل شي. نو ایمان بالغیب دا چې کوم دی معتبر دی چې په غیب باندې زموږ ایمان دی، په جنت باندې په جهنم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله د طرف نه سره وړي دي په دې ټول باندې موږ په پټو سترګو چې کوم دی لبیک ویل دي موږ یې منو. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې دا جنت او جهنم څومره غیب سيزونه چې دي دا الله رب العزت د دې نه پردې لري کی او ماته اوخه چې په خپل سترګو باندې وینم. حضرت علی رضی الله عنه زما ایمان کې برته برابر زیاتې را نشي، ما د څه دا منلې دي لکه ما چې په خپل سترګو باندې لیدي. نو دا متقی صفات دا دي چې دې په قبر حشر قیامت جنت دوزخ د څه معنی چې لکه دې په خپل سترګو باندې دي. نو یؤمنون بالغیب چې دی ایمان راوړي په غیب باندې دی ایمان به زمونږ ټول په غیب باندې ایمان دی. او بعضی وی چې د غیب نه مراد هغه دی چې د نبی عليه الصلاه والسلام په مجلس کې ناسي نو هم په ایمان راوړي، او چې د نبی عليه الصلاه والسلام نه جدا شي نو هغه ټیم کې په نبی عليه السلام ایمان راوړي. د نبی عليه السلام نه غیب وي صحابه خو بیا هم ایمان راوړي. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی عليه الصلاه والسلام نبی عليه السلام لره او بکر صدیق رضی الله عنه ابو جهل وی وراشه ملګری بل خبره کوي. نو بکر صدیق دې څه خبره کوي؟ وی استامر غری وی چې بیراش پکې زکه کوم دې د بیت الله شریف نه کوم دې دغه ته لړم بیت المقدس ته او بیا د بیت المقدس نه لړم بار اسمانونو ته او بیا مې د الله دیدار وکړو او یو شپه کې دا دور سفر کړی دی. مرګره خو دا خبره شروع کړی دا او بکر صدیق ورته دا خبر رښتیا نبی رسول الله کوي، بالکل رښتیا کوي. وجه نبی علیہ السلام دا خبره رښتیا کوي، نظام د وسنه ایمان چې نبی علیہ السلام بتلی الله سره ملاقات کوي. نو د نبی علیہ السلام سره په مجلس کې نو او د نبی علیہ السلام خبره وته ورسېده دی غیب په هغه ټیم کې چې کوم دی ایمان راوړنو. بعضی وی چې دینه مراد دادی چې صحابه کرام د نبی علیہ السلام په مجلس کې هم به ایمانو او د مجلس نه موجوده شنو هم به ایمانو. خراجه معنی دا ده چې بالغیب نه مراد قیامت ته حشر دی، دغه رنګ دوزخ ته جنت ته قبر دی. کوم سيزونه چې موږ لیدلې نه دي او نه موږ مشاهده کولی شو هغه سيزونه د بالغیب نه مراد دي.